اطیعوا الله اطیعوا الرسول. زمونږ د ورونو هم دقه دعوت درکوي وروره. د یو تنظیم خبره به نه وي، د یو پارټۍ او د جنډې خبره به نه وي، د چا سپکه سپوره به نه وي. ستا امام ستا مجتهد تا او د الله معامله ده، زه به ورته دعاګانې کوم. زما د سر تاج دی که نه دی؟ دا زما د ته به د یو امام او مجتهد صفت کې، زه هم د ټولو مجتهدینو نظار شم او قربان شم. ټول د دین ستنې وې، ټول د دین دپاره ستوري وو، خو خبره به د الله او د الله د رسول اخلو. ګوره دا قرآن او حدیث چابړی دی، دې ته یو خبره روله. که د یو غریب زمیدار خبره قرآن او حدیث سره برابر وه، دې ته مه ګوره چې دا زمیدار دی. زمیدار دی خو خبره د الله او د الله د رسول سره برابر ده. دا زمیدار د وخت بادشاه دی، د ده خبره واله او د وخت بادشاه دی، خو چې خبره وکړه او تا قرآن او حدیث باندې پیش کړه او د هغې خلاف وه. که د وخت بادشاه دی خو خبره د منلو بس. هر څوک خو په څه نه څه شیز تول کوي که نه کوي. څوک یې پرې خپلې کپرې تلي که نه تلي. تا ته چې زه خبره وکړم ته یې کله منې چې ستا دا شی یې پاس کي، په مزغو یې تلی که نه تلی. څوک یې په خپل تنظیم تلي چې زما تنظیم سره برابر ده که نه. څوک یې په خپل پیر صاحب تلي که نه تلي. هر څوک یې تلي، ډایرک خبره څوک هم نه مني. څوک یې په خپل جنډه باندې تلي، څوک په خپلو کتابونو تلی. ای خلکو مونږ په الله او په رسول تلو بس. تلی ټول خلک ډایرک څوک هم د چا خبره نه مني. بس ستاسو ګوره چې کم تل او چابړی مزیدار دی. او څوک چې د یو سړي خبره وتلی بل باندې ردونه کوي، مونږ ردونه هم نه کوو. الله او د الله رسول چې سویلی دی هغه واخله، د هغې خلاف چې چا کړي دي هغه پرېږده، بد ورته مه وایه. د هغه فیصله الله سبحانه وتعالی ته وسپاره. که رب غواړي معاف به کړي، کنې راټینګ به کړي، ته به ته خلاص یې. دا داسې د سوچ خبرې دي. هرې خبرې له ضروري نه ده چې سړی د جنګ رنګ ورکړي. دا عقل هم څه شی دی یار، دا سوچ هم څه شی دی. اوس په ما او په تا دې جومات نه وتې نه یو ډس سره مرګ راغی، بیا به دا ټکې د الله دربار کې وچلیږي چې یا الله زه خو نه وم پوهه، بس هر چا خپلې ته ټیک وې. دا خبره به وچلیږي؟ ای ورونو دا ژوند دومره لوی نعمت دی چې خلکو په کې محنت وکړو نو اکسلایي ګاډې پکې خلکو واغست که وای نه غستو. چا چې پکې محنت وکړو د پاکستان وزیر اعظم شو که نه شو. څوک چې په دې ژوند کې محنت وکړي چیرمین جوړېدی شي که نه شي جوړېدی. څوک چې په دې ژوند کې محنت وکړي ډاکټر او پروفیسر او ډایرکټر ته جوړېږي که نه جوړېږي. نو چې په دې ژوند کې محنت وکړي نو د قرآن او د حدیث تابعدار د نه شي جوړېدی. ظالمه ډاکټر خو به تا نه 14 کاله کې جوړېږي او د قرآن او د حدیث تابعدار د نه په دې مجلس کې جوړېږي. هغه څنګه بی زه به ژوند تېروم چې څوک څه وایي زه به ورته وایم چې پوه یم که دا خبره الله کړې ده که رسول الله علیه السلام کړې ده که د صحابه عمل دی. دا درې ټکي شو که نه شو؟ دا خبره چا کړې ده؟ بس دی وخت کې دا خبره دی درو زمانو کې وه. الله حکم کړی دی، د پیغمبر طریقه ده، د صحابه عمل دی. که وي که ټوله دنیا خلاف وي زه بیا څه کومه منم، او که د الله حکم د رسول الله طریقه او د صحابه عمل نه وي، که ټوله دنیا یې کوي نو زه یې منلی. دا ته 3 منټه کې د ټول عمر مسلمان شوې که عمل پې وکړې. بس ستا دوستی او دشمنی، ستا بغض او حسد دپاره لیمټ، کوانټیټي او مقدار او لا او مومنټ څه شی شو؟ الله او د الله رسول.